ها ګرانو پښتنو ورونو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نننۍ زموږ چې کوم ټاپک د هغه ډېر انټرسټینګ دی او ډېر په زړه پورې ده چې هغه کې به زه تاسو ټولو ته د پروډکټ په باره کې وښیم چې موږ تاسو به پروډکټ څنګه کوو. نننۍ ټاپک زموږ چې کوم د هغه د پروډکټ هانټینګ په باره کې ده. پروډکټ هانټینګ مطلب شکار کول. د چا شکار کول؟ د ښکار نه، د یو انسان نه، بلکې د سامان به موږ تاسو څنګه شکار کوو. څه مطلب چې هغه به څنګه ګورو چې زموږ هغه سامان مطلب په کم ځای کې میلویږي، هغې کرایټیریا څه ده، هغې مطلب منبع چېرته ده، په کم ځای میلویږي، څنګه میلویږي، د دې رنګ څنګه ده، ټوټل سامان به انشاءالله دلته موږ تاسو څه شی کوو؟ ذکر کوو. نو راځئ چې نیغ په نیغه لاړ شو. پروډکټ هانټینګ کې الریډي ما د دې په باره کې لیکلی دي، الوال به لیکل وګورو، بیا به انشاءالله پریکټیکل په هغې باندې عملي توګه کار وکړو. راځم دلته پروډکټ هانټینګ چې هغه کمې طریقې سره ګوره. پروډکټ هانټینګ چې هر کله موږ تاسې کوو د هغې به تقریبا د الف نه ونیسه تر یې پورې ټول هغه به ګورو چې په کم شرایطو دا زموږ چې سامان برابر وي. مثال په طور ته یو هیډفون اخلی یا یو کم شی چې کم د ته اخلی او یا یې خرڅوی، هغې باره کې به ته څنګه کوې چې وګورې چې دغه شی زما په شرایطو برابر ده. د اینه وروسته شرایطو برابر زه ولې برابر وایم؟ د دې په خاطر چې مطلب هغه سامان بیا زر خرڅېږي. مهم د دې شی دا ده چې که چېرته دا مونږ یو شی امازان کې خرڅوو، صحیح شو، آنلاین مارکیټ کې، نو که چېرته دا شی زموږ په دې شرایطو برابر وي، په دې کنډیشن دې کرایټیریا باندې هغه شی بیا زر ووځي، مطلب مارکیټ کې تا ته پاتې کېږي نه، دړ ووځي. اول پروډکټ هانټینګ کرایټیریا فار بیګنر. ها دا چې کوم ده که نه، یعنې مطلب د سامان شکار کول هغه چې موږ تاسو څه شوي برابر وي. اول څه شوي هغې په باره کې موږ څه شو کوو؟ چوز لوکیشن به کوو. دا ډېر مهم ده. ولې بعضې ملګري ورونه چې کوم دي هغه په امریکا کې پاتې کېږي، بعضې په فرانس، جرمني، لندن، یو ای، ایټالیا، کم ځای کې. نو که هغې چېرته لوکیشن غلط وي، دې څه مطلب؟ لوکیشن مهم ولې ده؟ مثال دلته پاتې کېږم په یو ای کې، په دوبۍ کې، صحیح شوله. خو که چېرته ما لوکیشن د یو اس ای ورکړی وي یا د فرانس ورکړی وي یا د جرمني په امازان ډاټ کم کې، نو هغې کې ما ته د دې پروډکټ نه ښیي، هغې کې به ما ته د یو اس ای والا ښیي یا د فرانس والا ښیي. نو دا پکې ډېره غټه مسله ده، بلکې چې اولین ستا فوکس په دې باندې چې څه شی وي، هغه پروډکټ تا ته وښیي چې کوم ستا په کوم ملک کې وي. اول نمبر کې زه درته راځم دلته کوم ځای ته، ګوګل ته راځم. ګوګل ته به راشم ملګرو، ګوګل کروم مې اوپن کو. دلته به څه شی ولیکئ؟ دلته به ولیکئ www.amazon.ae. که تاسو په فرانس کې وای بیا به ولیکئ amazon.fr. که تاسو په یو کې وای amazon.uk به ولیکئ، صحیح شوله. که تاسو په استرالیا وغیره کې وای، هغې ټوله زه تاسو ته دلته منشن کوم، صحیح شوله. هغې دا شی هغه چې کوم دی مارکیټ پلیس هغه دا شی تاسو تلاش کوئ. چونکې زه دلته په یو ای کې یم، نو زه لیکم amazon.arab امارات، یعنې AE. ټیک شوله. اوس به انټر کم. انټر مې چې ووالو، مطلب سرچ مې تلاش کو. دلته ګوره ما اولین چې کوم ده، دلته ما تاسو ته وویل چې زموږ اولین شرط به څه وي؟ لوکیشن. ګوره ما تاسو ته ویلي چې اولین شرط به زموږ څه شوي؟ لوکیشن به چوز کوو، مطلب چې موږ کوم لوکیشن ده. نو چونکې د دې یو ای لوکیشن به زه دلته راشم، دې ځای نه لوکیشن دې ځای نه تاسو انتخاب. ډیلیور ټو محمد، مطلب دا تاسو ته ډیلیور کوي کوم ځای ته سامان. مطلب دلته به راشئ، دلته مثال سیټ انتخاب کې په کوم ځای کې پاتې کېږي. مثال زه ورته لیکم چې فار ایگزامپل دوبۍ کې. ټیک شوله. کنټینیو باندې به کلیک وکړئ. د وګوره دوبۍ اوس راغله. اوس ګوره مارکیټ ډایرکټ تاسو ته چینج شو، تاسو به لیدلی نه एकदम چې کومه د هغې سما هغه چینج شو. وجه دا وه چې اوس دا مونږ په یو ای کې سامان چې کم آلو خرڅوو وغیره، دا مونږ ته د یو ای مارکیټ شو کوي، صحیح شوله. مطلب مونږ پروډکټ هانټینګ په دې باندې کوو، تلاش کوو. ها دا مینیمایز کوم، دوباره راځم. زموږ څه شو؟ وټ پروډکټ یو آر لوکینګ فار. کوم سامانونه ته ګورې، د څه شي سامان د ذهن کې د څه شی ده، هغه په تا باندې ډیپینډ کوي. تا باندې ډېر نه موستلی امپورټنټ چې ده کسټمر چې په مارکیټ کې کم سامان زیاتره خرڅېږي. نو نیغ په نیغه مونږ څه شی راځو؟ دلته راځو
وټ پروډکټ مطلب ته به پروډکټ الریډي انتخاب کړي صحیح شوله کم پروډکټ ګوره دلته الله لوکیشن هم تاسو الریډي وکم د کا تاسو په فرانس کې ودل د تاسو فرانس انتخاب وای ک جرمني خپل ځای کې کدل په یو ای کې وای په یو ای به انتخاب وای ټیک شوله خو باز ورونه دلته یو بل خبر کوم ک چرته پاکستان افغانستان کې الوکیشن د دیو جن ما انتخاب وای ځکه چې په پاکستان په افغانستان کې د امازان چې کم د کار نه کې هو تاسو مثال تاسو ورونه په افغانستان کې پته کېږي اصلي چې تاسو دلته راشه او دلته وته انتخاب کې کم ځای مثال افغانستان دلته بیا تاسو ته مسله څه جوړیږي او دلته انتخاب کېږي نه دلته ګوره ماته بحرین هي کویت هي عمان هي سعودي عربیا د څلور ملکونو خې صحیح شوله منیج اډرس دلته نه چیک کوای شي خو دومره ډیټیل کې نه زو الریډي اوس موږ دلته راغلی نو زه اوس دلته څه شي کوم دا درته وایي چې کټګوري مطلب کم سامانونه چې کم دي د سرچ بار چې کوم دی د تلاش بار هم ویل شي صحیح شوله سامان تلاش کوي نو ته به ملګری دلته راشي د دې نه کم سامانونه ته غواړي مثال کچن اشپزخانه په برا کې اشپزخانه وته کنه اشپزخانه برا کې سامان غواړي د مشومانو برا کې پروډکټ غواړي کم سامان د باندې کلیک وکړي دلته ټول ته درکړي دي کم سامانونه ته غواړي کته په فلټر لګوي فلټر دا مطلب چې مثال ز کچن کې غواړم پلانای شم اغاز تاسو ټول خیم مثال په تور زمون چې کوم د زیات فوکس په کم باندې دا اپلاینسز مطلب هم برا کې صحیح شوله امازان ډیوایسز صحیح شوله دا بل څه ته ګلوبل سٹور وغیرہ اپلاینسز بی وی دا ټول پروډکټ دي ته کم سامان په برا کې ته تلاش کول غواړي دا بس الریډي ذهن وي موږ مثال په تور موږ ته چې افیس پروډکټ برا کې صحیح ده موږ ته چې د افیس په برا کې یا هم ان کچن ورا کې زکه زیات تاسو د کچن اینډ ډاینینګ دا روزمره سامان د ډېر زیات استعمالي کې په هر ملک چې کوم کنه دا باندې چې ار کله کلیک وش ګوره دلته زمونږ کچن اینډ ډاینینګ دا سامان راغلو نو په دې باندې تلاش باندې چې کوم دا سرچ په دې باندې به کلیک وکړو موږ ته به ټول هغه سامان وخی چې کوم زمونږ تاسو په اشپزخانو وغیرہ کې استعمالېږي کم کچن دي کم سامانونه دي ګوره دا شام زلاند لګ راځم آرام دی وجه نه راځم کدا شی تیز وکم بیا ملګرو ته پته نه لګي چې څه وشول څه ونه شول ځکه ټول موږ پښتنو ورونه چې څومره دي هغه زما په خیال چې د دې سره ټوټلی نیو دي نو اول خو یو دا شی رزو مثال آرام د سامان ګوره دا ټول هغه سامان چې کم دی مونږ ته ښیي صحیح شوله د کم زیر چې کوم دا ستوري دا د دې ریټینګ ښیي او دا د دې چې کم دی لکه 188 نه پر چې کم دی د باندې دی او دا 1909 اندر شي 453 218 هغه ټول استاد ته خان چې دا زمونږ په دې شرایطو چې برابر وي دا آلو دا بنه آلو نو دا شلاندې پسې رضا اوس دغه د کم یو سامان خوښ کو صحیح شوله مثال په تور چې هر کله مونږ دا وکړو د باندې چې ما تاسو ته چې فلټر لګای فلټر دا مطلب چې ته وته چې مثال چې دا سامان 15 وینو ماته صحیح ده کلاس وی صحیح ده اوس کزه د باندې کلیک وکم دلته د سایت تر اعظم ګوره د امازان پرایم د باندې کزه وکم شیفز فرام یو ای هغه سامان چې کم یو ای کې وي هغه چې کم انټرنیشنل اب به ماته شو کوي فیل بای امازان هغه سامانونه به ماته خي چې کم امازان مطلب بی ای کوي eligible for free shipping صحیح شوله دا ټول مختلف قسم کې سامانونه دي چې کم سامانونه ته څه خوښه مثال په تور زه وته وایم چې په دې کې مونږ ته چې کم دا نه پنه غدلته رزو مونږ وته چې مثال د کافي ان ټي ولا چې کم دا مونږ په دې کې انټرست دا سامان الو صحیح شوله د چاینا حاجی دې ته چې هر کله ملګرو مونږ ته سراغلو اوس دلته مختلف چینک کې خراک خوده کې مختلف قسم کې نور موږ تاسو ته دا چې کم تا موږ وته چینک وای تاسو بسوي پښتو کې زما په خیال دله کې چې مختلف قسم کې لفظونه لري کنه چې مثال دا یو فلانای شای خام اصل ټاپک زیات وګدونه موږ په دې باندې کلیک کوو دا چینک چې موږ دا شای وخیا اوس په دې کې موږ ته بیا مختلف قسم کې نور وخیل صحیح شوله ځکه دا تا کټګوري وایس خای چې مثال فلانا خام دا چې وخیل مونږ په دې کې مثال په دا نه اتیا چې کوم دا په دې باندې کلیک کوو ټیک شوله دې باندې چې کلیک کوو اصل دا مونږ ته پیج راوستو صحیح شوله ښه ملګرو سامان خو زموږ خوښ شو دریم څه ده go to BSR best seller rank as much as it is low rank it is great up to 1500 is okay دې څه مطلب دې ملګرو دغه مطلب چې زمونږ بی اثر مطلب بی اس ار وای بیسټ سیلر رینک د دې د خرڅولو ټولو نه بهترین کچرته مثال دا چې څومره کم مثال یو وی دوه وی د مطلب کچرته د دې رینک چې کم ده یعنی رینک مطلب درجه به ته هم کچرته د دې بی اثر
یو دوه یا درې یا څلور پنځه وي د دا مطلب چې دا سامان ډیر تیز وځي ډیر دړه کې وځي مطلب دا سامان چاري پته کېږي نه د دې سیل چې کم ده د دې خرڅول ډیر تیز دي مطلب په مارکیټ کې دا د دې ته هارد سیل لکه دا ډیر تیز وځي کچیرته د دې بې اثر چې کوم هغه مثال 100 200 300 400 مطلب دا چې څومره بروي دې مطلب چې دا سامان چې کم ده دا کم خرڅيږي څومره چې د دې بې اثر کم وي دې دا مطلب چې سامان زیات خرڅيږي اوس په پوه شوي مطلب کچیرته بې اثر 1 2 3 یا 15 یا 10 یا 50 وو دې مطلب چې دا سامان ډیر تیز خرڅيږي که څومره د بې اثر دی اوچت لکه 1000 1500 2000 3000 5000 دې دا مطلب چې دا سامان کم خرڅيږي خو موږ تاسو به د یو نه ونیسه تر 1500 په منځ کې چې کم وي هغه آیټم به موږ تاسو په هغه باندې برابر وي په شرایطو مطلب صحیح شولا د یو نه ونیسه تر 1500 خواوشا کې چې وي د منځ کې نو هغه سامان تاسو اخلئ اینه چې ای خواوي مطلب 1300 2000 3000 2500 هغه چې کم ده ای طرف ته بیا مزه لاړ مو په پیون ټیک شولا اوس رزو ملګری زمونږ بیا سر به 1500 اوس د دې بیا اثر ګورو چې دې څومره ده لاندې بلګ رکوشه ملګری لاندې الته زبراته تاسو ته هم صحیح شولا تاسو لاندې رکوشه ګورا بیس سیلر رینک یعنی بی اسن چې بی اس آر صحیح شولا بیس سیلر رینک د دې څومره ده 21 ده دې څه مطلب چې دا په مارکیټ کې ډیر تیز روان ده دا شای مطلب په مارکیټ کې دا ډیر زبردست خرڅيږي صحیح شولا نو دا به موږ تاسو څه شو دا زموږ په شرایطو مطلب دا شای برابر ده ټیک شولا خام په پوښښ نه مطلب دا چار کله تاسو دا غو کولو کړوي لګ معمولی غونډه چې راشه د دې چې کم دی لګ بنور راشه کنه پروډکټ انفارمیشن ته چې راشه دلته کې صحیح شولا ابل تر کوم زته هم پروډکټ انفارمیشن ته چې راشه دلته چوغره دلته به لیکلې بیس سیلر رینک صحیح شولا نو دا مطلب چې سی ټاپ 10 ان 100 کچن دا مطلب په ټاپ 10 کې مطلب ټاپ 10 مطلب په لاس کې بره چې کوم هغه د ته هنلاند ها دویم چې کوم د دریم خاله خلاص شو کنه څلورم چې کنده proper keyword if you know دا ډېر مهم ده ملګرو proper keyword د څه مطلب دی چې زه تاسو ته لګ نور ایکسپلینیشن کوم دې به موږ تاسو بقاعده keyword استعمالو keyword څه شته دی د توري لفظونه څه مطلب امون تاسو پښتو کې څه وجه دا ډېر د توري سړی ده دې څه مطلب دې دا مطلب چې ګران ملګرو په پښتو کې موږ تاسو څه شو څه ګوتوي چې قلم څه ګوتوي چې پین صحیح شو ځکه پښتنو زباده کې څه ګوتوي چې مثال د مارکر قلم څه ګوتوي چې یو شی مثال د یو شی 4-5 نمونه وي دا د یو خبره صحیح شو دویم نمبر په صدا پښتو کې بدتوین چې موږ تاسو چې مثال ډیر تکړه سړی ده ډیر زړور سړی ده ډیر ازمرای سړی ده ډیر غټ سړی ده ډیر کلاک سړی ده او ډیر مطلب شجاع سړی ده ان دا 4-5 لفظونه چې تاسو یو کې د ټوله د کیورډ شول کم انسان ته چې دا معلومي کیورډز چې د یو شی کیورډ مثال په تور زه دلته راځم دغه سیستم دا امده قشای ده اوس ګوره دا بلیک ډیکر د صحیح شول دا چای ده صحیح شول دا د برانډ د بلیک ډیکر 1 لیټر کینسل کویل سټینلیس سټیل کټل سیلور مطلب جیسي مطلب د زیاته نور کیورډ دي دلته مطلب د دې څه شته چې دا مختلف قسم کې د دې کیورډز کته استعمال کې د کې फायदा څوي د کې फायदा دا وي چې د ستا چې کم سامان دا د فرنٹ پیج ته ان د اول مخ ته راځي د مونږ تاسو چې کم سیلر دا سیلر چې کم ډیشبورډ دا د ډیشبورډ وایي د کوم چې زموږ تاسو دا غدا پښتو کې زړه خو مطلب زموږ دغه چې کم پیج د کوم زموږ چې دغه مخ ده دې دا مطلب چې کته خاصتا او کیورډ استعمال کې کیورډ دا مطلب وي چې یو شی لپاره 15 شپږ اته لفظونه استعمال شوي هغه لفظونه چې ټول ته سره غون کې مطلب یې سوي دلته اوس یو نفر دا هغه تشه کوي زه دلته په وینډو کې دته خیم مونږ دلته راځو amazon.arab مثلا یو نفر دلته راول amazon ته هغه تشه لیکي هغه دلته لیکي چې شي کټل
کټل دا مطلب چې چای ورته راځي. صحیح شوله. ایدې دا مطلب چې کم یو نفر چې دلته راشي دلته سرچن کې سامان آلی، مطلب دا چې زمونږ د شای دلته ورته راشي. صحیح شوله. بل نفر دا هغه کوي څه شی هارد کټل. اصل مثال ته وایم ایک دا شی ورته راځي. ایدې دا مطلب چې مونږ تاسو دا ټول کیورډ چې کم ده د یو شي لپاره استعمال کو، کاغه ته په چینخ کې وي، کاغه په پین کې وي، کاغه په ګوره مثال وزه د پنکې ته د خمسې شوله. ګوره د یو پنکې لپاره به څومره غوي ها فین پین د کپند مثال. اوس ګوره دې باندې زه کلیک کوم اسو خالي تاسو لپاره چې د هغه ټاپک زیات وګڼل شي. اوس ګوره دلته راشه دې لپاره څومره استعمال کړل. ها وګوره پدم portable mini fan with clip, disc fan, electric fan, air cooler, portable fan for home student, dormitory in office fan. ګوره په کار خو دا و چې د یو استعمال کړه د اوته لس ول استعمال کول چې بعضې نفر به یې هغه به دا شی استعمالوي، هغه به دا شی په امازان کې سرچ کوي پورټیبل پین هم چې زما والا ورته راشي. بعضې نفر به یې هغه به وایي که نه چې هغه به دا شی استعمالوي مینی فین، هغې ته چې مطلب زما والا دا پنکا مخکې راشي. بعضې خلک به دا شي ډیسکټاپ پین، هغې ته چې زما پنکا مخکې راشي. بعضې خلک به دا شی سرچ کوي چې الکتریک پین، هغې ته چې زما د پنکا مخکې راشي. نو ملګرو دا شی که تاسو زده کو نو اټ مین چې ته د امازان بیا ماسټري په کیورډز کې دې ته کیورډز دی دا ډېر مهم دی ملګری. دا مهم دی وجه نه دی چې ستا د شای ګوره ما خالي دلته ګوره پین استعمال کوم. صحیح شوله. اولین څه شو کو فرنٹ پیج ته زه دلته راوستم، مطلب دغه پنکې په فرنٹ پیج باندې راوستې. ګوره دې دا مطلب ګوره خالي دلته ما فین استعمال کو. دې دا مطلب چې دې نفر ډېر زبردست کیورډ استعمال کړی دی. د دې وجه نه چې کوم دی ګوره دا نور هم پکې دی خو په فرنٹ پیج چې کوم دی اولین دا شی راغلو. نو دا کیورډ دا ډېر مهم دی. اوس امید لرم چې تاسو په کیورډ باندې پوه شوي وئ. ښه ملګرو دویمه مونږ چې کوم دا کیورډ هغه کیورډ چې تاسو ته پته نه لګي چې مثال دلته امازان کې سرچ کوئ نو هغه به مونږ تاسو ایزي اسانه طریقه کم ځای نه سرچ کوو. ډایرکټ به راشئ دلته ګوګل ته به راشئ. ها دوستانو نو مونږ راځو دلته ګوګل ته راغلو. صحیح شوله. ګوګل کې به دلته څه شی وکړو مثال یو آیټم سرچ کوو چې مونږ ته ټوټل د هغې آیټم راشي. مثال لکه کچن product list kitchen product item list from A to Z name with name. صحیح شوله. چې مونږ ته د الف نه ونسه تر یې پورې چې څومره د کچن برای کې دي دلته به ایمیج ته راشئ. ایمیج کې به دا وګوره ټول مکمل چې کچن په برای کې څومره دا شیان دي که نه چې کچن کې روزانه استعمالیږي هغه ټول یې تا ته درکول. نو مونږ دلته مثال یو انتخابو مثال په طور دغه یو دا لږ کاټو. صحیح شوله. ته اوس څومره دي هغه مونږ ته ټوله راکړل. دا مونږ مطلب یو کیورډز مونږ ته لاسته راغلل. صحیح شوله. په دې باندې به کلیک وکړو. چې څنګه مونږ کلیک وکړو ټوټل دا به د نمونه هر څه سره دی به نمونه مونږ ته راکړي چې څومره نام ده مثال. اوس دا یعنې دې ته مطلب چې دا ټول هغه شیان دي که نه چې مونږ تاسو په روزمره کې استعمالېږي. اوس مونږ ته خو دا شی پته نه وي دې نه ډایرکټ لګي ګلاس کپ دا څه شی دی کټلري سپون فورک نایف وغیره فان فوډ یعنې یا هغه یو شی مونږ ته راکړو چې یو لس پنځه نمونه راکړي. دې دا مطلب چې دې ځای نه مونږ تاسو اسانۍ سره کیورډ چې کوم ده استعمالولی شو. دلته وګورم کچن لس نیم مطلب هغه شیان دي چې یو پنځه لس نمونه دا شی لري. صحیح شوله. دا به لاندې پسې راځئ دا به ګورئ دا به تاسو خپله سرچ کوئ. صحیح شوه. دې ځای نه ډېر اسانۍ سره مثال مونږ ته چې کوم دی لفظونه میلاویږي. لکه اوس مثال مونږ لیکو دلته جوسر. دلته زه امازان ته چې کوم راځم. صحیح شوله. دلته لیکم جوسر. امید لرم چې سپیلنګ صحیح یا مکسر وغیره یعنې د جوسر په برای کې څومره ډېر ټوله معلومات مونږ ته راکولی شي. نو چې هر کله مونږ تاسو یو آیټم لیست کوو مثال په طور دا څلور پنځه به کولو د دې ځای نه به د هغه لفظونه دا به کپي کوو هلته به یې پیسټ کوو. نو دې وجې نه به زموږ سامان چې کوم ده مخکې ځي. صحیح شوله. مطلب فرنٹ پیج ته به راځي. څه مطلب لکه اوس مثال دا پناسونیک جوسر ده که نه دا چې هر کله مونږ لیست کوو دې نه به څلور پنځه کیورډز کپي کوو دې ځای نه به یې کپي کوو نورو نه لاندې ایخوا دیخوا دا به صحیح پراپر دا به ګورو. نه وروسته چې کوم ده هلته لیسټینګ چې مونږ کوو هغې باره کې به زه تاسو پوه کړم تاسو به لیسټینګ وغیره څنګه کوئ مینول چې تاسو خپله کوئ. صحیح شوله. زما خو سر وخوږېدو یارانو. ښه
څلورم نمبر زمون خلاص اوس پنځم نمبر زو must know a BA calculator. دا څه مطلب؟ a BA calculator به تاسو ته په دې کې معلومي چې تاسو مثال دغه پنکا واغستله همدغه پنکا ده صحیح شوله یا دغه چاینک ده تاسو کېټل زمونږ دا و دلته خرڅېږي په څو په 9 درم صحیح شوله که تاسو په فرانس وغیره کې وای تاسو ته بیا ډالر انتخابوي دلته هم تاسو انډیوالانو دغه چې کم ده په 9 روپۍ واغسته اوس تاسو به دا شی ډایرک بیه نه کو چیرې مثال دا ماته په 50 روپۍ یا مثال څه 40 روپۍ لګم نه دې به په BA کیلکولیټر کې ته کیلکولیشن کوي چې هغه ته د الف نه ونیسه ترې پورې ټول معلومات درکړي چې تا ته دا شی په توام شوی په سودا ته مثال دلته په لوکل مارکیټ کې یا علي بابا کې په څو اخیستلې ده دلته تا ته په څو توامېږي امازان ته نه څومره چارج کوي ډیلیوري وغیره ټوله دا ده راځئ چې هغه وښیم مثال په تور دغه په 9 روپۍ ده صحیح شول ملګرو زه د دې ایسن کپی کوم ایسن به تاسو څنګه کپی کوئ دوه طریقې دي انډیوالانو اول طریقه ده چې دلته لږ لاندې راشي ایسن څه ته وایي امازان سټنډرډ آیډنټیفیکیشن نمبر صحیح شول لږ چې لاندې راغلی اډیشنل انفارمیشن ته چې راغلی ګوره دلته BSLR دی نه مخکې ګوره دغه SASIN مطلب امازان سټنډرډ آیډنټیفیکیشن نمبر چې هغه امازان ټریک کوي نو دا به کپی کوي صحیح شوله دې باندې رائټ کلیک کوم یا کنټرول C تاسو ویلی شئ که چېرته لیپټاپ باندې وای صحیح شوله کنټرول C اوکې کافي دا مې کاپي کړو انډیوالانو او یا چې هر کله دا تاسو کولاو کو MVB07 دلته تاسو ته ډایرکټ ښیي صحیح شوله بله سکرول بار دلته الریډي هغې شوی ده صحیح شوله نو زمونږ کم ده دا ګوره دا شی څه شو پکې غیب شو دلته راغلو خو مانه اوس ذهن پکې دا هغه ده دقه یو ده صحیح شوله دا B07 ها دلته تاسو ته ښیي ها اوس ټاپک زیات نه وکړو ډایرکټ په ډایرکټ چې کم ده رزوم کم دی ته امازان BA کیلکولیټر زه دا نوه وینډو کولوم دلته ګوګل کې زه ورته لیږم امازان FBA کیلکولیټر ګوره ډایرکټ دا راغلو صحیح شوله دې باندې مې چې څنګه کلیک وکړو امازان دا FBA د دې لینک به زه تاسو ته لاندې په ویډیو کې ورکم صحیح شوله دا باندې مې چې څنګه کلیک وکړو ملګرو اوس دلته څه شی ده دلته ماته څه شی کې لوکیشن خو دلته یو خبره ده چې هغه ملګري په UI کې پاتې کېږي د دې لوکیشن نه چینج کېږي ولې چې دا کوم ده دا په US مطلب په US ډالر کې دا تاسو ته ښیي ګوره سلیکټ کنټري دلته به هغه USA بنې دلته درې څلور کاناډا ده میکسیکو ده USA ده نو دا ماته هغه نوره نه شو کوي صحیح شوله ښه ټرافیک اوږدونه زیات دلته به څه شوی کې find your product on amazon.com دلته ایسن ما الریډي کپی کړی ده یا کیورډ به ورکوي کیورډ مطلب د دې نامه چې کومه ده نو ما کیورډ کپی کړی ده زه کنټرول دلته رایټ مې کلیک کړلو پیسټ مې کړلو پروډکټ چې څنګه مې پیسټ کو مطلب د ګوره سرچ باندې مې کلیک کوم دا به اوس ماته دغه شی را پیدا کو اوس مونږ د دې څه مطلب ده دا مونږ د کیلکولیشن کوو چې دا مونږ ته په څو راځي څومره مونږ ته دې کې پیدا کېږي که نقصان کېږي صحیح شوله دا ډېر مهم ده یور فلفلمنټ دې څه مطلب دا په دوه طریقو ته ته ښیي که ته چېرته BA کوې BA او BM تاسو ته دواړه ما خیال دی چې BA څه مطلب او BM څه مطلب که ته چېرته مطلب امازان ویر هاوس ته سامان لاګې BA لیکې نو بیا په دې باندې به یې کوې که ته چېرته په خپله کوې مثال کور نه ته سامان هر څه خرڅوې هغې باندې لیبل میبل بیا به په دې باندې کوې مثال په طور مونږ BA کوو صحیح شوله BM مطلب FBM fulfillment by Amazon الته د دې بیه څه مثال الته د دې بیه 9.95 صحیح شوله مونږ ورته وایو د دې سیلینګ پرایس چې کم ده مونږ ورته یوه روپۍ څه کم وښیه مونږ ته وایو چې 8 صحیح شوله شپینګ باندې خو زموږ خرچه شوې نه ده ښه جی لږ لاندې نورو راځو ځکه دی کې زمونږ شپمنټ کې خرچه شوې نه ده که بیا دې شوي خو بیا ته ورته وښویلی شي صحیح شوله د نور هغه درته راځي ګوره شپینګ ان امازان سیل ځکه دا امازان پې هغې باندې نشته فلفلمنټ کوسټ هم نشته صحیح شوله کوسټ اف سیلینګ فلفلمنټ څو روپۍ تا ته کوي تا ته دلته ورکړي صحیح شوله لیبر چارج وغیره دې کوم شوي پیکیجنګ خو دا مونږ ورته چې نه دا ټوله مونږ په خپله کوم ځکه لیبر هم زه هر څه زه خپله کوم پیکیج هم زه خپله کوم سامان ترتیب کول شپ ټو کسټمر
کدا چرته کسٹمر ته ورړی هغه خرچه به ولګي که خرچه کسٹمر ته نه ورړی نو بیا مونږ نه لیکو چونکې مونږ چې نه امازان ته دا ورړی نو بیا دلته ته خرچه مالکه صحیح شوله کله کې هم ستا مرضي ده ښه اوس زه دلته راځم دا خو الریډي مونږ وکړو اوس مانتلی سټوریج کاست د دې کې اجازه نشته لا نیخ په نیغه دلته چې کم ده لږ بلاندې نور هم راځي ملګرو کاست پروډکټ هلته مونږ ورته وایو چې مونږ سیلینګ پرایس وو اته اتیا او دلته مونږ ته ورته ورکو کاست اف پروډکټ چې مونږ ته د سامان په څو توم شوی ده زمونږ چې کومه بیه ده مونږ یې خرڅوو په اته اتیا خو مونږ ته توم شوی په څو ده مثال مونږ ته مونږ ورته وایو چې 50 روپۍ مونږ ته تمام ده مونږ ته د دې هغه راکړه نو چې څنګه مونږ ته 50 مدل ته ولیکه لږ بلاندې راشه کلکولیټ په دې باندې به کلیک وکړئ ټوټل دا تا ته وایي نیټ پرافټ د دې چې کم د تا ته په دې کې څو روپۍ دي 24 درهمه چې کم د تا ته پیدا پکې راځي او نیټ مرجان د دې چې کم د 28 ده مطلب 28% تا ته په دې کې څه ده پیدا ده کچرته ان کیس دا غسور شول مطلب د 24 په ځای سور راغلو د دا مطلب چې تا ته په دې کې پیدا نشته ښه اوس ګوره سیل پروډکټ چې کم دی سلورویا 10 روپۍ د بد دغه تنو بسلې مکمل خرچه لګلاندې برزم سټوریج کاست پر یونټ سول چې کم دا هغه چې کم په یو یونټ باندې تاسو څومره پیسې لري دلته خپل تاسو کته شي 00 صحیح شول نه هیڅ نشته ها سیلینګ ان امازان 13.20 امازان تانه 10.0 چې کم دا پرسنټیج تانه پدې کې علي صحیح شول دا د امازان چې کم دا خپل پیس ده نو اوس امید لرم ملګرو چې تاسو په دې باندې پوه شئ وای خاده خو په کې شو اوس رزو په دلته په مونږ په بی ام کې کو چې مونږ ته په بی ام کې په څو راځي دوباره د کوم دلته براشای اما قشایدا چینج کوم نه تاسو ته پته ولګي دلته مې پیسټ کړو دلته مې سرچ کړل ملګرو چې څنګه مې سرچ کړو دا به مونږ ته ا پروډکټ هي اوس په امازان بی کې بی دا مطلب چې مونږ تاسو امازان ته د سامان ورلګو اغه زره مونږ ته تاسو ته مکمل هغه خي مونږ ته چې دا سامان مونږ په اتا اوتا 10 روپۍ خرڅو صحیح شول ها شیفت امازان ته څومره خرچه پکې مونږ ته چیرې خرچه نشته پې مطلب ارزه په خپل کم مانتلی سټوریج ام نشته ایوریج انوینټری یونټ څومره مطلب وړي 15 لاسره یونټ هغه ته ولیکه کاست اف پروډکټ په څو روپۍ ته دا یو سامان خرڅ شو دا مونږ ته چې مثال د سامان مونږ ته مثال په 50 روپۍ تمام شو دا اوس ګوره سامان مونږ ته 2 روپۍ تمام شو دا 50 روپۍ نو کیلکولیټر باندې کلیک وکړه ته تبوس دلته مونږ ته هغه ونه کړه وګوره دلته څومره مونږ ته راغلو مخکې د دې دلته به خیالو او پیدا دلته خیاله اوس ډایرکټ دلته ورې خیالو چې بی ای کې ده بی مطلب چې فلفلمنت بای امازان اوس مونږ ته نیټ پراپرټ څومره خي 14 روپۍ خي چې ستا په دې کې پیدا څومره ده 14 الته څومره وي 14 شوي اوس ولې چې دلته امازان بی ای پیس پکې راغلو هغه زه تاسو ته برخه یم دلته اوس هغه شاید څومره ده مونږ ته 14% په دې کې پیدا ده 14 درهمه نیټ چې کم ده د دې پیدا ده مطلب 14% د دې بر دا ګرا پم تاسو کته شي خاصه لک بر رزم ملګرو اوس ګورا په اتا 10 روپۍ مونږ خرڅو دا سامان صحیح شولا ټوټل ریونیو چې کوم د اتا 10 روپۍ دا امازان ان سیلینګ پیس کوم د 10.0% تانه خلی صحیح شولا فلفلمنت بای امازان چې کوم کوي هغه 10.44% دا صحیح شولا امدا شه د دې چې کوم ټوټل فلفلمنت کوست دا 10.44 صحیح شولا لګلاندې نور راځم مانتلی سټوریج ستانه مثال کچرته امازان سره دا سامان وي 0.0% چې کم دی مطلب هغه امازان تانه چارج کوي صحیح شولا امدا شه چې کنه سټوریج کوست پر یونټ دا دواړه یو شدي دا امدقه صحیح شولا مطلب کې امازان کې ستا سامان دی خي 0.0 کم دی د ستانه هغه کټ کوي دا مطلب دا چې دا سامان پر امازان سره التوي ها سیلر پروسیجر 64% 64.14 مطلب د دې ټوټل کوست وغیرہ دا په دې باندې دومره رغلو او دومره تاته دا درهمه پکې پیدا شو نو سمید لن چې تاسو په دې باندې پوه شئ د باندې بار پریکټیس وکړئ یو سمونو په دې کې اډ کوئ تاسو ته ټوله پته ولګي ها
امازان کلکولیټر زمونږ شو. اوس پنځم نمبر شپږم نمبر ریټینګ اباو 4.7 یا 4. دا چې کوم د 4.5 هم نه صحیح نه ده مشکله. مطلب دا چې څلور نیمونه چې زمونږ هغه چې کم ده هغه څه شوي بره وي. څه مطلب ریټینګ د دې چې کم ده د څلور نیم اشاریه یعنی د دې ریټینګ د دې شی چې کله مونږ په امازان باندې چې مونږ دا خرڅوو باید د دې چې کم ده ریټینګ د دې ریټینګ بره وي. هغه کوم ځای راځئ دلته راځو بلیک دی ګوره اوس د دې ریټینګ ګوره صحیح شوله 4.5 د دې مطلب چې دا زمونږ په هغه باندې چې کم ده برابر ده په شرایطو باندې مونږ څومره ویلو او یا دلته چې راشئ 4.14 اوس د دې څومره ریټینګ ده ریټینګ ډېر تیز ده صحیح شوله ریټینګ د دې شي ښه شی ده. نو دلته او یا بل آیټم هغه کوو چې هغې کم وي چې هغه تاسو ته بیا اندازه ولګي صحیح شوله. مثال په طور دوه طریقې دي یو دې ځای نه کولی شئ صحیح شوله یو همغه ځای نه کولی شئ ملګرو. د بیسټ سیلر زه لاندې راځم چې تاسو ته ځای وښیم چې مثال دی کې ټولو نه کم هغه وي ریټینګ پکې وي کم ریټ. اوس دې زه به راشم خو هلته خو الریډي پکې ده ګوره دا 4.1 ده صحیح شوله 4.1 آوټ اف 5 دې څه مطلب چې دا شی موږ ته پیدا نه کړي باید موږ تاسو 4.50 رینک وي صحیح شوله. نو دا دې باندې امید لرم چې تاسو پوه شوي وئ ښه ملګره. ګوره د دې 5 سټار چې کوم دی 50% 4 سټار چې کوم دی دا سټار چې کوم دا ستوري دا ډېر مهم دی. ښه په امازان کې یو بله خبره ده چې دلته په یو ای کې ملګرو په یو ای کې څه مسله ده یو ای کې دا مسله ده چې دلته چې کوم ریټینګ تا ته ریویو وغیره رسي هغه به موږ تاسو په هغه باندې شرایطو باندې برابر وي. هغه زه تاسو ته ښیم څنګه موږ بلیک هاوډ کوډ دلته شو ها دا خو زمونږ په شرایطو مطلب دا برابر ده صحیح شوله. نه اووم نمبر کې څه ریویو must be minimum starting from 10 to 20 or above in UAE or KSA مطلب کینډم اف سعودي عربیه. یو ریویو چې کوم ده هغه equal to سل ده 1 review is equal to 100 so it mean that 10 review is equal to 1000 څه مطلب د دې ریویو چې کوم د ملګري هغه به کم از کم وي د لسو نه ونیسه تر بره چې څومره وي خو مطلب ریویو به یې کم نه وي. دې څه مطلب چې کوم دغه شی موږ تاسې آلو د دې ریویو به څه شوي د لسو نه زیات وي صحیح شوله. لسو نه به د دې ریویو زیات وي مطلب کم به نه وي مطلب بره چې څومره وي هغه که 1000 وي که 10,000 وي که 20,000 مطلب خو کم به نه وي د دې ریویو صحیح شوله. د کم دغه شی چې کوم ده اول هغه څه شول هغې باندې ما درته کولو پروډکټ باندې تاسو چې بیا ښه پته ولګي ریویو دلته راځو دلته څه شوله کسټمر ریویو ریټ د دې اوس مثال د دې ریویو چې کوم ده 4.1 دا زمونږ په شرایطو نه برابر نو دا مونږ پرېږدو حالانکې د دې ریټینګ چې کوم ده ریویو ریټینګ چې کوم ده 530 مطلب excellent you can say دا به تر ټوله سټډي کوي دلته چې راشئ مکمل ریویو دا مطلب چې کوم سامان چې دا سامان کسټمر ته وړل شوی ده هغې خلکو په دې باندې ریویو مطلب یو نظریه ورکړې ده لنډ مطلب په لنډ پښتو کې به درته ووایم ساده پښتو کې چې کوم سامان چې مثال ستاسو نه کسټمر ته لړ شوی ده هغې کسټمر په دې باندې فیډبک ورکړی ده مطلب په هغې باندې نظریه ورکړې ده چې یاره دا شی ښه شی ده یا زبردست شی ده یا خراب شی ده نو هغه چې کوم ده ریویو بیا دلته کاونټ کېږي مطلب شمارلی کېږي صحیح شوله. ها نو او بل دا چې کوم ده د دې څومره ریویو چې کوم دی 18 دنې به دا دلته ته سټډي کې دا به وګورئ چې څه یې لیکلي دي که کسټمرو دې آیټم په باره کې ښه لیکلي وي ګوره دا لاندې به راځئ دا شی هر یو لیکل دي که نه مثال budget iron with a strong steam price is great clean with a wine مطلب دا ډېر زبردست د بل لیکل دي I ordered a Kenwood and had to return as them steam it did not function properly وغیره چې مطلب دې صحیح کار نه کولو که نه دا وایي
واټر لیکینګ پرابلم ګوره دا اما د دوی چې هغه د ریټینګ کم ده دا وګوره چې واټر لیکینګ پرابلم دی مطلب دین او بوتلې مطلب دا صحیح نه کنه دی خلکو مطلب دا ټوله خفګان اظهار کوي مطلب دا خوشاله دی that is a deal but just one flaw the temperature control knob might move while holding by the handle مطلب چار کلم دا لاس کې نیول هغه ټمپریچر هغه چې کنه هغه کنټرول چې کم وو ا درجه حرارت هغه بسې نه نو دا مطلب خبازه ملګری و چې دا هم ته رزینه دا بڅنګو لان به دا کپی کې هغه پښتنو ورونه چې هغه ته دا نه ورځي دا به دا شی کپی کوي البته شه ګوګل ترانسلیټ ته بلار شي کچا ته نه ورځي دلته برا شي دلته ګوګل کې ولیکای ګوګل ترانسلیټ صحیح شولا یا لان پښتو کې زته وای کوم دلته راته شي اول دا ګوګل ترانسلیټ ګوره دا لا صحیح شولا دی باندې چې څنګه کلیک وکای دلته به زبانو ته انتخاب کای مثال انګلیش دلته به انګلیش څه شول انګلیش اخو د ټرک ته ولاندې کې خو مثال زه د ځنه پښتو ته شم انګلیش بس اوس دا انګلیش او پښتو ته خلی دا شی وای ډایرک بتا دلته براشه پیس به کې هغه سامان پښتو کې وټوله تا ته دلته وخی ګوره او دا هم اشامینه د کپی کړم او اسن کپی کړو سب چې زون چې دا ټاپک کې خو دې غړو دا می کاپی کو کاپی میکړل او دلته مې په هغه کې ګوګل ترانسلیشن کې انګلیش نه ټو پښتو ته دا پیسټ کړل ګوره پښتو کې تاسو اوسپنه د اتوماتیک بندولو لپاره د کچیر اوسپنه لسل د کې کوڅه خډیر بیکار وي نو مطلب دا د زه دومره غته پکې نظم دا تاسو نور پته لګي دا مې د توخل چې هغه ملګری ورونه چې چاته پښتو نه ورزي یا انګلیش هغه دلته خلی ولیکي یا مثال دلته نږدې ولیکي کده تر رزینه دا لفظونه د بیا تاسو یې دا وایي صحیح شولا translate from English to پښتو بس دا چې ولیکئ انټر کړئ ډایرکټ به تاسو دقه شی راځي صحیح شوله سمپل هغه سامان کپی کوئ که څوک کمپیوټر کې وي کمپیوټر کې نه وي بس ډایرکټ به تاسو ډایرکټ راځي صحیح شوله یا مثال زه اوس لیکم I love you پښتون زه تاسو سره مینه لرم پښتونه مطلب پښتون وغیرہ مطلب مې دا چې زه دا شی تاسو بس کاغ ملګری چې چاته نه ورځي د کی کوشي او دا تاسو ته په لفظ کې هم وایي صحیح شولا صحیح I love you پښتون صحیح شولا یا دلته چې تاسو غني دا غشي پښتو کې اوته ولا شي ګوره پښتو کې یو شی ولیکل خلی دا معاملې د باندې کلیک وا د چینج کوا دا ملګرو د ټاپک نه تاسو بور نشئ مطلب دا چې بعضی پښتنه ورونه چې غنه پیږي ځون چې بالکل په ساده ژبه په پوښي چې هیڅ چاته احتیاجي ته پاتې نشي مطلب مې وجه مې دا خام نو پښتنو ورونو نور راځو دلته ټاپک ارنه وګديږي ځوان چې وګد نشي ریویو زمونږ وی هغه اکاونټ شول ټیک شول نو دا ټول تاسو وګورئ کدل ته لس ریویو چا خراب پر کړي هغه سامان نه بیا ترېږي ا سامان بنالای دا ګوره پروډکټ سامانو تلش کولو کې دا ډېر مهم رول لري چې دا به تاسو ضروری ګورئ هم بل مونږ څېلیو زمونږ چې ریویو مس به مینیمم خدا خو وشولو نو گو ویر امازون از انوالد څه مطلب هغه آیټم به مونږ تاسو نه اخلو چې پغې کې څه شوی امازون شامل وي که امازون هغه شای خرڅوي هغه شینه به مونږ تاسو ډایرکټ لري کوم لکه اوس څه به مونږ ته پته لګي چې د کې امازون شته کنه شته نو دلته به راشي ملګرو اسانه طریقه ده څه شوله دا وګوره ship from Amazon sold by Amazon د څه مطلب دغه نه ده دلته به ډایرکټ دا شي تراشه صحیح شوله چې امازون په دې کې شته کنه شته نو امازون په دې کې 100% شوی انوولو وي هغه به مونږ تاسو څنګه ګورو هغه زه تاسو ته خیم او تاسو به یو سکند به صبر کوئ غوسه کېږئ به نه مونږ آیټم څه شوله بل یو چې مونږ کم کې لګیا وو کېټل وکنه
ها نو دلته چې هر کله ما کلیک کو دلته اوس مونږ راځو په دې کې امازان شته نشته سیمور your first ship from Amazon sold by Amazon او دا مطلب چې په امازان په دې کې شته نو دې سامان نه به مونږ څه کو لاري ګرځو فلفل by Amazon دې مطلب دا چې امازان څه شي کوي دا بی ولا پکې دا دې څه مطلب چې دا کې بی کې دا صحیح شولا بی هم پکې دي deliver by Amazon دا چې کوم دا sold by OSN دې مطلب چې دا په خپل خرڅي صحیح شولا مطلب بی هم پکې دي بی هم خو زه تاسو ته خایم تاسو بټن شنه لای نو مطلب دغه آیټم نه به مونږ لري ګرځو چې دې کې امازان النوالي ولې چې مونږ تاسو امازان بیت کولای نشو نو امازان لږه مشکلې صحیح شولا خام دا زمونږ شو ولې چې په دې کې څه ده امازان دا سول بای امازان مطلب دا سامان په امازان هم په دې کې شامل ده نو دې شي نه مونږ او دوی چیرې لري ګرځو خام نهم نمبر دا خو ویلو نهم نمبر د پرایس سٹارټینګ فرام 20 to 200 یا 200 په 250 مونږ به هغه شای ګورو چې کم لو رینج پرایس وي خو بعضی پروډکټ دا شوی چې هغه ډیر تیز ګرځي مارکیټ کې خرڅيږي نو دې دا مطلب نه چې مونږ بس خالي 200 روپۍ نه اولین شروعات به زمونږ څه شوی چې شل یا دیر یا څلوخ یا 50 یا سل دې رینج کې چې زمونږ پرایس وي نو هغه مونږ ته مطلب صحیح ده مطلب مونږ به هغه سامان اخلو چې د شلو نه نیولې تر 200 منځ کې یا د سلو په منځ کې دغه بای چلیږي صحیح شولا مونږ تاسو به هغه سامان الو نو اوس مونږ چې هر کله دې تراشو د زمونږ چې کم ده په هغه باندې پورا ده دا شای چې کم ده صحیح شولا انا اتیا والا کم ورکه په هغه باندې مونږ الریډي کار کړو کنه مثال دا صحیح ده خو انا اتیا والا زګه د تخن چې هغه باندې الریډي مونږ تاسو یو ځلې کار کړو دا غيو مطلب دی کې الریډي مونږ تاسو کار کړو په دې وجنه دا غزه د تخیم صحیح شولا 99.90 نو دی کې امازان شامل ده دا ګوره دلته لیکل دي سول به امازان دا کې امازان شامل ده د مونږ تاسو دینه بل لري ګرځو صحیح شولا خام او د دې بای چې کوم دا ریټ صحیح ده خو ګوره تاسو ګور د ذهن کې راځي چې د خو ریټ صحیح ده نو بیا ولې کو ګوره پرایس صحیح ده د شل نه ونسه د 200 رینج کې په ریټ باندې صحیح ده خو مسله پکې څه ده چې تنګ نه کتن دا وګوره دا پکې د امازان پکې د امازان شریف صحیح شولا د اتم نمبر نو اتم نمبر شر باندې زمين پورا نه ده اې دې مطلب دا چې د څومره ما ذکر کړی دی په هر یو شرط باندې به پوراوي ان ورسته به موږ سمانالو مثال اوس ګوره په یو باندې پورا ده په 2 3 4 5 شپږ اته شرط باندې پورا ده په او شرط باندې پورا ده په نه هم شرط اتم شرط څه ده چې د کې امازان ورکې ده مطلب امازان بنې پکې بیا به من تاسو سامان نالو صحیح شولا ها اوس لسم نمبر چیکینګ برانډ نیم دا ډېر مهم ده ځکه چې تاسو ته مسلې پکې راځي د دې برانډ نیم به ملګرو موږ تاسو څه کو چیک کوو چې د کم برانډ ده ابد څنګه چیک کوي ډېر اسانه ده دلته براشه آیټم ته اوس ګوره لږ برخه جام د باندې خو الریډي دلته لیکل دي کنه څه شه د باندې ګوره کرسر چې لګ معمولی دلته یو څه ته غټ تصویر خای کوم دا بلیک ډیکر اوس کا پته ته نه لګي چې دا بلیک ډیکر ګوره دلته د مطلب چې دا برانډ ده صحیح شولا د دینه دیزه پوری اولین چې کوم دا برانډ ده اوس مونږ ته بڅنګ لګي چې دا برانډ ده کنه دا اول خو ته دلته خای دا غزي ګوره دلته برانډ بلیک ډیکر اوس مونږ چې ایر د ډیکر برانډ شته دا کنه هغه بڅنګ کو ټینشن بناره ملګرو راځي چې دلته اوس ته توخم صحیح شولا الریډي ما تاسو ته په دې باندې ویډیو جوړ کړی دا هغه لینک به تاسو ته دلته په ویډیو کې ان شاء الله منشن کوملګرو خاملګرو نو زه اوس دلته راځم دلته ګوګل کې لیکم www.mercaria ګوره چې څنګه مول کړو مارک لګ وړه خورو کنده خورو ورشي دی تاسو صحیح پته نه لګي mercaria.com صحیح ولا مرکریم مې څنګه ولې کلو ډایرکټ ودا شي راشي دغه شای چراغلو ملګرو د دې لینک زه تاسو ته لاندې ویډیو کې کوم دلته به تاسو کې کنټری انتخاب سرچینګ کم ځای بکای
اولین به موږ تاسو دلته راشو سرچینګ ته سرچینګ به راشو کوم ځای دا ټریډ مارک صحیح شوله ټریډ مارک سرچ په دې باندې به کلیک وکړو په دې باندې چې څنګه کلیک وکړو دلته به موږ تاسو خپل یو ملک ته انتخاب کوو چې په کم ملک کې پاتې کېږي مثال که تاسو درته په فرانس یوروپ جرمني کې هغه ځای به انتخاب کړئ چونکې زه په ایشیا کې پاتې کېږم ایشیا کې که مثال تاسو استرالیا یوروپ وغیرہ کم ملک و دې ځای به انتخاب کړئ خو موږ چونکې دلته په ایشیا کې پاتې کېږو اسیا کې بیا کم ځای کې یونایټډ عرب امارات دا به انتخاب کړئ او بیا به دلته شو کې برانډ انټر ټریډ مارک ټرم هغه برانډ نیم به دلته څه شي کې ورکړئ زمون چې آیا برانډ دغه برانډ نو کنه نو مونږ برانډ څه شي دا دلته مونږ برانډ څه شي برانډ ها مونږ لکه ډیکر صحیح شولا ډیکر ډي ای 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 نو دغه برانډ وزه ګورم چې آیا دا برانډ دا کنه دا برانډ خو الریډي دا خو زه ستاسو لپاره دلته ګورم هو ډي ای سی کې ای آر صحیح شولا ډیکر چې دا په دوبۍ کې رجسټر ده کنه په دوبۍ کې رجسټر نه بیا سرچ به وای سرچ باندې به کلیک وکړئ نو که دلته وي دا سرچینګ شروع ده تلاش که نه وي هو به چې نو فاوند کوي نو هغه به ماته دلته نامې راکړي چې یاره دا برانډ شته یا نشته صحیح شوله لږ به صبر وکړئ انډیوالانو دا اوس برانډ ګوري صحیح شوله مرکریه ډاټ کم دی نه تاسو تصویر والا او دلته موږ ته څه شو کو لاندې به لږ راشئ وګوره دا موږ ته وایي چې رجسټر ټریډ مارک او بالکل دا برانډ ده نو مطلب دې نه به لرې شو ولې چې دا موږ تاسو بیا مسله دي کې څه وي چې دې ته به موږ تاسو پروف ورکوو دې لپاره بیا د خدای چبې دي هغه ایخوا دېخوا به سامانونه ورته راوړو دې ته به بیا لیټرې ورکوو نو دا لږه مسله وي دې نه هم پکې تېرېږو صحیح شوله ها تاسو مرکریه څنګه انسټالوئ مرکریه به دا شو کې چې ملګرو را به شئ ګوګل ته صحیح شوله ګوګل ته چې کله راغلی دلته راځم زه ګوګل ته لیکم مرکریه ډاټ یو ای ای یا ډاټ کم هم لیکي خو صحیح ده ګوره امارات ټریډ یونایټ عرب امارات مرکریه چې کوم لیکي اوسن چې ټول نه دا صحیح ده دا ګوره امارات ټریډ مارک سرچ دې باندې به کلیک وکړئ صحیح شوله چې څنګه هم په دې باندې کلیک وکړو تاسو به څه شی وکړئ دلته مینیو ته راتلئ بر وګوره دلته صحیح شوله دې ځای نه هم راتلی شئ یا دې ځای نه لاندې هم راتلی شئ صحیح شوله ټریډ مارک الریډي سرچ ده اوس موږ څه کوو سیمپل څه ده دلته راځو دلته څه شی کوو ټریډ مارک سرچینګ په دې باندې کلیک کوو دې باندې چې موږ کلیک وکړو لږ به لاندې راشئ دلته چې کوم ځای کې هغه ملګری که څوک په یوروپ وغیره کې پاتې کېږي خو هغه دې ځایونه کې کوي صحیح شوله خو چونکې موږ دلته په ایشیا کې پاتې کېږو نو زه ایشیا باندې دلته کلیک کوم هغه چې څوک په فرانس یا جاپان بلجیم یونایټډ کینګډم کې پاتې کېږي کوم ځای کې هغې ته اجازه نشته بس سمپل دلته کلیک کړي مثال تاسو په یونایټډ کینګډم کې پاتې کېږئ دلته بس ټریډ مارک دلته سرچ کوئ خو چونکې موږ په یو ای کې پاتې کېږو نو زه ایشیا ته به راځم ایشیا کې به دلته یو ای انتخاب کړم ټیک شوله اوس چې کوم ده دلته به ټریډ مارک وکړم مثال زه مثال لیکم آدر ها آدر مې وکړ سرچ کوم نو دا ګورم چې آیا دا برانډ موجود ده که نه که موجود وي دلته ماته هغه راکړي او دا سرچینګ شروع ده 32 برانډونه دې په ما شروع دي نو امید لرم چې په دې باندې تاسو پوه شوي دیوالانو نو دا شی وګورو چې ملګرو الریډي چې کوم ده که نه دا ټریډ مارک مرکیه د دې چې کوم ده زه به الریډي تاسو ته هغه لاندې درکړم څه ورته وایي اډرس ډېر ایزي ده ډېر اسان ده اوس موږ څه کوو مثال په طور دلته یو آیټم ګورو مثال دا ګورو صحیح شوله چې آیا د لکه اوس مثال موږ دغه برش ګورو الریډي زموږ په بیس آیټم کې دا مطلب بهترین ده که نه د ریټینګ هم ښه زبردست ده او رینج چې کوم د 15 ده اوس امازان چوایس ډزنټ مین چې دا به الریډي امازان دا د امازان ده دې کې دم کېدای شي چې دې کې امازان تاسو ته دا ریکمنډ کوي مطلب چې دا تاسو وغواړئ دا مطلب دا خرڅ کوي صحیح شوله د دې دا مطلب ها اوس برانډ کم ده دغه د دې کوم د کار مایکرو ډسټر کلینر کلوث کار وغیرہ چې کوم د کوم یو برانډ ده آدر نو دا اوس موږ ګورو د آدر چې دا الله
دا برانډ په یو ای کې موجود ده که نه نو زه سمپل دا کپي کوم دلته راځم مرکریه ته ټیک شوله دلته زه به دا پیسټ کم چې هر کله مې دا پیسټ کو یا تاسو سمپل هم لیکای شئ ادر نو دلته سرچ باندې کلیک کوم اوس زه دا ګورم چې دا برانډ موږ سره دلته یو ای کې موجود ده که نه اوه فاوند 32 ټریډ مارک مطلب دا او موجود ده په یو ای کې دا تقریبا 32 برانډونه د دې شته صحیح شوله د دې په نام مطلب رجسټر دي نو موږ دې نام پکې تیریږو ښه دا مو ختم کو اوس بل یو ګورو چې هغه تاسو دماغ ور باندې کلیر شي په پسې کې زه بیک کوم رزم دلته دک آیټم ګورم دا څه ده دغه فریډ سټور چې کوم ده فریډي یوز دا کوم یو دا برانډ ده که نه دا اوس ګورم چې آیا دا برانډ موجود ده که نه نو په دې باندې کلیک کوم چې دا برانډ موږ سره کنټرول سی کاپي او دلته راځم ټریډ مارک ته دلته پیسټ کوم چې څنګه مې پیسټ کو زه دا ګورم چې آیا موږ سره دا آیټم موجود ده که نه دا برانډ لري یس فاوند زیرو ټریډ مارک مطلب دا آیټم چې کوم ده په یو ای کې چې کوم ده رجسټر نه ده نو دا مطلب دا شبه ګورې ملګرو تاسو ټیک شوله دا لینک چې کوم ده دا به زه تاسو ته کپي کوم هلته انشاءالله هېڅ ټینشن به تاسو ته بیا پکې نه وي صحیح شوله مرکریه یا مرکریه ډاټ کم چې کوم ده مرکریه ډاټ یو ای سمپل دا چې کوم ده دا تاسو هلته الریډي دلته نوشته ده صحیح شوله او د دې لینک زه تاسو ته هلته لاندې چې کوم ده پرووایډ کوم نو مطلب موږ به دا شی ګورو چې دا ټریډ مارک د دې چې کوم نه وي صحیح شوله نو هغه به زمونږ په هغه باندې د چا خبره چې الریډي زمونږ چې کوم کرایټیریا ده په هغې باندې دا چې کوم ده مطلب پوره ده چې دا مارک نه لري صحیح شوله الریډي دلته موجود هم ده ښه ملګرو بل چې کوم ده زمونږ چې په کوم شرایط باندې پوره وي هغه چې کوم ده که نه 11 نمبر there must be 3 or 4 a base seller involved که مونږ تاسو چېرته بې کار کولو مطلب هولسیل والا نو هغې کې 11 نمبر شرط زمونږ دا دی چې په هغه کې به تی شوي اف بې وتله مطلب فلفلمنټ بای امازان هغه به 2 3 مطلب درونه به زیات وي بلکې چې څومره سیلر وي ای وجه څه وي ای وجه دغه وي چې مطلب دغه شی چې کوم ده ډېر ډیمانډ زیات ده مطلب دا صحیح خرڅېږي مین وجه هم دغه ده صحیح شوله چې هغه شی چې کوم ده که نه هغه خرڅېږي زیات خرڅېږي او صحیح خرڅېږي نو اوس راځو هغه به څنګه ګورو دلته راځو مونږ اوس دغه ګورو چې هغې دلته بې په دې کې شته که نه شته صحیح شوله نو کوم ځای ته به راځو الریډي مونږ دغه شی چې کوم ده کیټل ده چیناک چې کوم ده د هغې شوی ده نو هغه دا ګورو چې دې کې څومره دې سره څومره نفر نور هم شته که نه شته نو هغه به تاسو څنګه معلوموئ معمولي غونته کله دلته لیکلی هغه نیو وي یا آفر وي مطلب دواړه یو دي نیو یا آفر مطلب چې هغې سره څومره نوره نفر دا شی خرڅوي صحیح شوله نو هغه به مونږ ته څنګه پته لګي لږ معمولي چې دلته راکښته شئ راکښته شئ لږ نور هم راشئ دلته به تاسو ته ډایرکټ میلاو شي دقه ها نو به مونږ ته څنګه پته لګي هغه به مونږ تاسو ته د دې وجې نه پته لګي چې دلته لګي را شو ګوره کمپنی نیو اینڈ یو سټینډ فور دې څه مطلب چې دلته دې کې 10 نفر نوره موجود دي صحیح شوله بعضې کې دلته وي او بعضې دلته راځي نو دې دا مطلب چې دې کې 10 نفره په دې شی کې نوره موجود دي 10 نفره مطلب دغه شی چې کوم د نور هم خرڅوي نو هغه اوس مونږ دلته ورځو دلته ګورو چې باندې کلیک وکړو دلته اوس مونږ ته دا راغلل صحیح شوله چې دې کې مطلب اوس دې کې مونږ ته څه پته لګي دې کې بې څوک دي بې هم څه دي او ګوره دا بعضې خلک یې په 9 اتیا خرڅوي بعضې په 1.50 خرڅوي دا چې کوم ده که نه الریډي په دې کې کم یو ده دلته لږ راځو په سی مور باندې امازان دا سول بای امازان دې ته چانس ورکوي ګوره هر کله که دغه 9 اتیا دې سره امازان سره ولې امازان سره هر ټایم سټاک ختم کېږي نو که امازان سره سټاک ختم شو ډایرکټ د دې نمبر چې کوم ده بر راځي صحیح شوله چا پرایس چې لو وي هغه پې به راځي ګوره یو یاد 1.50 98 9 اتیا د بل 9 مطلب 111 دې ته مطلب نه دا ټوله سامان دا نه په ټولو نفرو ته دی کې شیان چې کوم دي دا خرڅېږي صحیح شوله بعضې پکې بې دي بعضې پکې بې هم دي ښه اوس مونږ ته به څه پته لګي چې دا امازان والا ده ګوره دلته چې معمولي غونته لږ راشي دا ګوره سول بای امازان دا په امازان د دې خرڅوي صحیح شوله دا چې کوم ده دا بیا چې کوم د خپله خرڅوي امازان یې وړي
مطلب ایمازان دی لوړي مطلب دا بی ده خو نوره چې کوم ده دا کې ایمازان نه ده یو مطلب پکې انوال ده صحیح شوله فلفل به ایمازان دا ایمازان وړي صحیح شوله دغه شان چې کوم ده فری ډیلیوري ترسډے وغیره دا کوم ده ډسکاونټ ایمازان فاست ډیلیوري ټومارو order within 40 د مطلب دا چې دا نفر چې کوم ده دا بی ام ده په خپل وړي صحیح شوله ها دا خو یو خبره دویم پدې کې یو بل خبره زده ده کوم چې هغه به موږ ته څنګه معلومیږي ایکسټنشن په اورډن نو مطلب دی کې مونږ تاسو ته ایمازان مطلب بی ای ولا به فک انوالو وي نو مونږ ته پته ولګي چې په دې کې الریډي بی ای ولا شته صحیح شوله هغه اوس په بل طریقې هم د تخیم تاسو یو سکند به صبر وکړئ منګرو ها په دې کرټیرا زمونږ برابر شو دی کې الریډي بی ای ولا شته دولسم چیکینګ ډیټ اپ اویلیبিলিټي د دې تاریخ به ګورو چې دا نوې آیټم خونه ده کله دا مطلب اچول شوی ده هغه به څنګه ګورئ اسانه خبره ده دا آیټم الریډي مونږ تاسو خلاص ته شوله نو لږ چې لاندې راشه انفارمیشن ته معلوماتو ته چې راشه ګوره ایسن کسټمر ډیټ اف فرست اویلیبিলিټي 15 جنوري 2019 تاریخ باندې چې کوم ده دغه شای چې کوم ده په ایمازان باندې دلته یو ای کې لیست شوی ده صحیح شوله نو دینه تاسو ته پته ولګي دا تاریخ بیا ګورئ صحیح شوله ها په دې طریقه دغه زمونږ وشولو دیارلسم نمبر کې چې کوم ده minimum offer 25 or above as much as we have more customer in selling there is low risks څه مطلب یعنی زمون آفر یا د نیو کسٹمر الته زمونږ څومره لس نفر پکې شامل وي صحیح شوله دې کې به کم از کم 25 نفر موجود وي مطلب څه خدا د بی ال لپاره یعنی مطلب که چرته په دې کې ګور دلته موږ سره په دې کې څومره موجود دي لس نفر دې څه مطلب دا چې څومره زیات نفر خرڅوي بی ای ولا هولسیل کې دې مطلب دا چې دومره زیاته پیدا خلکو ته رسیږي مطلب د شای چې کم در ډیر تیز خرڅيږي څومره کم نه پرې چې خرڅوي دې مطلب دا چې شای لو کوالټي کې مطلب خلک دا کم خرڅي دا مطلب څه شو نو زمون بل کنډیشن بل شر بداوي چې دا کم از کم د کې 25 نفر وي زیات که مثال سلوي اتیاوي یو 150 څه مثلا نشته خو کم از کم مطلب لس نفر نه بزاد مطلب 25 نفر به یو زبل ته په مثال پکې درکوم خو دا شی مانه به خو دې خو شینه زدل ترازم چې هغه ایمازان ولا ایمازان د عرب امارات وزل یو آیټم ګورم اس یو آیټم ګورم صحیح شولا زدل ترازم مثال الکترونکس کې زدل ته ګورم چې هغه مونږ شای ګورو چې هغه کې نور څومره مثال دا ټلیفون د یاد کیمرا ده چې دا څومره خلک نور خرڅي کنه بدل د مختلف قسم کې دا ډرون ده دا اصلي کوو دا چې کوم دی کې دوه نفر دي دینه پکې تیریږو مثال د میموري کارت ولا دا ګورو چې دا څومره کوي دا څلور نفر دینه پکې تیریږو مطلب هغه شای چې کوم بیا تاسو دا نه مطلب چې خرڅيږي نه دغه تم خرڅيږي خو مونږ تاسو کنډیشن بدای چې هغه شای زر خرڅيږي صحیح شو کنه مین وجه دا داغه کیمرا ګورم چې دې سره څومره نفر دي آفر نیو آفر ګوره دا زمونږ په غپر ده د کې څومره کې دي وګوره دلته د کې منې کې تقریبا الموست 10 نفر پکې موجود دي مونږ دلته ویلو چې کم از کم 25 نفر پکې وي دا کې مطلب دا چې 10 سیلر موجود دي یعنی 10 نفر چې کم دي دا غشای چې کم ده خرڅي ملګرو په پوي شولې دا مطلب خام د ګوره لاندې چې راځي بیا تاسو خپل کڼ کوی دا غشای دا مطلب چې 10 نو مطلب دا شی زمونږ په شرایطو پر ده خو دې باغه ګورو چې د دې نور کم غدي مطلب دا یو شی خو پر ده خو دې چې کم انور مونږه کرټری خیری و چې دا مثال دې دا شی موجود وي دا سامان وي دغه سامان وي هغه ایر سامان په هغه باندې په غیر کنډیشن باندې ما پورا دا کنه دا پورا او چې ماته ویل چې مثال دې کې دا معلومات وي دې به کسٹمر ریویو زیات وي هغه به زیات وي به سلار به زیات وي کمنټونه به ګورو ده په کم تاریخ باندې دا چول شوی دا آیټم د دې پروډکټ رینج څنګه دا او وغیرہ بیسٹ سیلر رینک څنګه دا ریویو څنګه دي نو دا ټول شیان به موږ تاسو مقایسه کوو امید لرم چې په دې باندې تاسو پوه شئ وای نمبر چې کوم دا یو لسم پورا شو دولسم چیکینګ ډیټ اپ اویلیبিলিټي چې آی د دې چې کوم دا
chicken brand نم خلاص شو there must be 3-4 a BS seller involved په دې کې به درې څلور مونږ به هغه څنګه کېدای شو هغه چې کوم ده هغه په آنلاین سیلر ایډن باندې هغه به څنګه تاسو ګورئ دلته به راشه ملګرو سمپل ګوګل ته به راشه ټیک شوله دلته به ولیکئ یا او اس ایډن به ولیکئ صحیح شوله دا شی چې ولیکئ ډایرکټ به تاسو ته دلته راشي آنلاین سیلر صحیح شول همدغه یو ده د دې خیر لینک به زه تاسو ته لاندې پرووایډ کوم دا چې څنګه ووایي نو دی اډ ټو کروم دا به ووایي ټیک شوله دا چې ووایي اډ ایکسټینشن دی باندې به کلیک کوئ دې څه مطلب دا تاسو ته پوره اکوریټ د دې چې کوم ده رزلټ تاسو ته درکوي چې مثال دا څه پوزیشن ده څه شی دي څه شی نه دي ټوله به تاسو ته درکوي صحیح شوله ټرن یس آی ایم بس دا اډ شول ته اوس مونږ راځو خپل ځای ته چې هغه ګورو چې مثال په تور دې کې مونږ وڅېړو چې زمونږ شر به څه وي بیم والا چې مونږ ته وګوري چې ایا په دې کې بیم موجود ده که نه هغه به څنګه ګورو اوس دلته راځو مثال دې آیټم ته راغلو صحیح شوله لږ لاندې راځو معمولي چې کوم د لاندې راشو په دې کې الریډي شل کسټمر موجود مطلب شل سیلر په دې کې موجود دي اوس مونږ ګورو چې دې کې مونږ دوه درې بی ګورو چې هغه شته پکې نشته دې باندې چې څنګه ملګرو مونږ تاسو کلیک وکړو دلته چې کوم ده که نه یا خو دې ځنه مونږ ته پته لګي چې دلته الریډي لیکلي که نه چې مثال سولډ بای امازان بی مطلب فلفل بای امازان دې دا مطلب فلفل بای امازان چې دا بی ده صحیح شوله فلفل بای امازان دې مطلب چې دا بی ده خرڅوي خې بل یو دغه کمپنۍ والا خو هغه چې کوم ده بی کوي مطلب ټیک شوله نو مطلب دوه درې دا شرطو باندې اپ راشو دې څه مطلب دې دا مطلب چې دا بی خرڅوي صحیح شوله مارکیټ چې کوم ده سکیب احمد ده خو خرڅوي په بی کې صحیح شوله او لاندې به نور هم پکې راځي دا شی نو تاسو ته پکې دوه درې میله شو ګوره دا ټوله امازان فلفل بای امازان دي دا مطلب چې دا بی ده دا ګوره دا بیا بی ام ده صحیح شول په خپله یې کې دا بیا بی ده نو مطلب دا زمونږ په شرط باندې پراته دا دی یو دا خبره دویم چې کوم ده بله طریقې سره او اډیسن چې کوم ماته ته خیال و که نه چې هغې طریقې سره مونږ تاسو څنګه کوو ایکسټینشن زمونږ الریډي اډ شوی ده که نه زه دغه وګورم چې اډ ده اوکې آنلاین سیلر ایډن الریډي اډ ده نو زه اوس راځم دلته څه شول لږ شی ګورم اوکې دا په ما کوم یو دا زما کې خلیل امازان پښتو کې اوکې ټیک شو نو زه اوس دلته د کروم ایکسټینشن چې کوم ده که نه دلته نه اډ کوم زما په کومه اډي کې د امازان پښتو لرننګ ډاټ کام کې خلیل رسن with another account په دې کې مې اډ کړو حاجی نو تاسو به چې کوم دی دلته به راشئ مثال دلته یو ټلیفون نمبر مونږ دی ځینې وکړو دې باندې ایډن مونږ وچلنو صحیح شوله دغه زه واپسې کې بیا لږ کوم چې تاسو ته پرې پته ولګي ټیک شوله ها مونږ الریډي مونږ څه ویلو چې مونږ په دې باندې څه شی کوو ایډن چې کوم ده هغه چلو چې آیا په دې کې مونږ سره ایډن شته او که نه دا چې کوم ده ډېر مهم ده ملګرو ټیک شوله ایډن اوکې دا مونږ ختموو دلته اوس مونږ ګورو ایډن مونږ سره په دې کې موجود ده که نه ده موجود اوس به لنډه پته ولګي ملګرو ها نو اوس د دې مونږ به څنګه پته لګي چې دې کې څنګه موجوده ده د ایډن مونږ سره راغلو صحیح شوله دریمه طریقه ګور الته نو خو الته ما ایکسټینشن ډاونلوډ کړو نو زه په دې باندې څنګه کلیک وکړم دلته مونږ دا ټول زیرو دی لږ صبر وکړئ دا سرچینګ شروع ده دا مونږ ته ښایي چې ستا سره څومره آیټم موجود دي دې کې بی څومره کې دي بی ام څومره کې دي امازان والا څومره پکې انوال دي دا به مونږ د ټولو په دې کې وښیي دا دی لیست یې راکړو اته پکې امازان والا دي چې زمونږ په دې شي کې صحیح شوله
بی هم 26 دانې دي او بی چې کوم دي 415 مطلب دې څه مطلب چې دومره په دې کې بی ام ولا انوال دي او بی ام هم پکې دي. اوس ګوره د ار یو سره چې کوم ده بی ولا سره 2 دي، ثقیب احمد سره 150 کوانټیټي دي، دا څه د مشي د کجوګه 148. نو دا ټول سره مثال دا شیان چې کم دي موجود دي. ټوټل څومره کوانټیټي دي 509 دانې. صحیح شوله. نو دا زمونږ دلته تاسو پرایس چې کوم د رینج هم ورته ورکوه شئ چې د دې نه د دې چې څم پرایس وي. لکه مثال زه اوس ورته لیکم چې زمونږ مثال د 1599 تر چا سره چې مثال هغه پورې موجود وي 500 پورې، نو ای رینج کې موږ ته پرایس شو کوو هغه کمیږي. ښه ډایرکټ ښه نو اوس ګوره دلته موږ ته وښیل مخکې څومره وو، اوس ډایرکټ څومره وښیل بی ام او امازان. نو مطلب دا زمونږ په هغه باندې پوره نه ده. صحیح شوله. زمونږ چې کومه کرټیریا ده دې ځای نه ته دا څو کاپي کوی هم شئ او دې ځای نه ایکسپورټ مطلب دا چې ووایه ټوله به کاپي شي او ستاسو سره به هلته موجود شي. ایکسپورټ چې ووایه مطلب تاسو سره په ایکسل شیټ کې دلته راشي. صحیح شوله. نو دا تاسو ته ښایي چې مثال دا ستاسو سره دومره آیټم موجود دي. ټیک شوله. دلته چې راشو ایکسل کې ټول د موږ ته مکمل معلومات دلته راکوي. په دې طریقه سره به تاسو یوه هفته چې کوم ده دا مسلسل کنټینیوسلی دا ټریک کوئ چې مثال آیا د دې ریټینګ خو دا مثال دغه هلک چې کوم ده څه نومی ده هسې مثال ده دا هلک څوک د مثال دا د دې اسم تاسو ته ما ویلي وو که نه امازان سټنډرډ آیډنټیفیکیشن نمبر د دې دا نمبر شو. سیلر دا د سیلر نیم دی مثال سکې فلانا وغیره وغیره. دا چې کوم د سیلر آی ډي دا مطلب. صحیح شوله. نو دا ټوله پکې دي. ټایپ چې کوم دا ټایپ څه مطلب بی ام او امازان وغیره دا ټوله پکې تاسو ته ښایي. ریټینګ د دې چې کوم د دومره ریټینګ دی کنډیشن د دې مکمل نیو دی دا پرایس دی او دلته چې کوم د کوانټیټي دا به تاسو ګورئ روزانه شپږو اوو ورځو پر به دا مکمل لا شي. یو ټایم به ورته انتخاب کړئ مثال ماښام 8 بجې 9 بجې 10 بجې هغه ټینګ به تاسو هر ماښام دا ګورئ چې دا سامان کمیږي که زیاتېږي. که کمېدل دې دا مطلب چې دا خرڅېږي. صحیح شوله. نو بیا به هغه شی تاسو والی مثال د دې دا مثال نن 150 دانې دي. صحیح شوله. اووه ورځې بعد چې کوم دي دا مثال 15 دانې پاتې شوي دي. همدا شی د نور هم چې کوم دي دا 8 دانې اسئ. نو منځه ټین د ملګرو بیا انشاءالله په دې کې هغه کو اذان وشول انشاءالله راځو واپسې کې بیا. ها ملګرو ویلکم باک. نو دا شی به کوو چې د دې ټوله کوانټیټي به تاسو وګورئ چې دا څومره مثال هر ورځ چې کوم د دې نه څومره ختمیږي څومره کمیږي. صحیح شوله. نو دا به روزانه تاسو څه شی کوئ ټریک کوئ او د لینک چې کوم ده هغه به تاسو الریډي څه شی کوئ دلته به راځئ هغه لینک به د دې چې کوم ده کاپي کوئ. صحیح شوله. د څومره چې کوم دی لکه مثال دغه شی ده د دې لینک کم ځای نه دې ځای نه به چې رایټ باندې به کلیک وکړئ. صحیح شوله. دا آیټم به بیا ګورئ دا مثال رایټ کاپي دلته به راشئ ستاسو چې کوم یو شیټ وي چې کوم شیټ دی ورته برابر کړئ که نه مثال دلته به د دې شو وکړئ فرض کړئ د دې آیټم چې کوم ده دلته مثال مونږ د دې آیټم هغه چې کوم ده رایټ ان څه شو اوکې کنټرول وی دا د دې چې کوم ده بس دا د دې لینک شو. ټیک شوله. نو که کله موږ تاسو څه شی کول بیا دا شی مو چک کولو بس سمپل دې باندې به رایټ کلیک کو دا به کاپي کو څنګه نږدې کاپي دلته به کاپي کوي دلته مثال راشي مثال موږ تاسو سبا ته راولو. صحیح شوله. سبا ته یا بل سبا یا 2 ورځې پس راولو نو موږ تاسو څه شی کو کنټرول دلته خالص سمپل دا تش ګوګل کولاو دلته به ډایرکټ پیس باندې به کلیک وکړو انټر وکړو نو چې انټر کو سیم ټو سیم طریقه ده دلته به بیا کاونټ مثال دا وکړه چې 2 ورځې پس دا مونږ راولو. صحیح شوله. یا سبا ماښام ته راولو سیم آیټم ده کاونټ سټاک او اس ایډن دا به ووایي. صحیح شوله. او اس ایډن مطلب آنلاین سیلر. نو دا به ټوله تا ته وښیي چې څومره کوانټیټي پکې موجوده ده څومره پرایس د دې موجود دي څه حساب کتاب ده څومره بی پکې دي بی به مثال هغه په شته پکې نشته دا ټول ریټونه هر څه به تا ته چې کوم دي فرام A to Z دا به ټوله ملګرو تاسو ته انشاءالله درکړي. نو امید لرم چې په دې باندې پوه شوي ده. د یو طریقه بله طریقه زمونږ چې کومه که نه هغه چې کومه تاسو ته ما ویلي وو ملګرو څه شو زمونږ طریقه دا خو وشو د دې چې کوم ده
دې کې بیا موږ ته ستا پته ولګېده چې مثال لکه 3-4 بله ځین کې وي بقیې چې څومره پکې وي هغه زموږ په شرط مطلب دا پوره وه ها چیکینګ ډیټ اپ اویلیبিলিټي مطلب د دې چې کوم دا ډیټ اپ اویلیبিলিټي به ګوري چې مثال کم تاریخ باندې دا داسې نه چې دا نن آیټم اچول شوی څومره آیټم چې مخکې وي پرانا وي هغه صحیح ده مطلب چې لږ 2-3 ورځې یا 4 یا میاشت یا 3 میاشتې یا 5 میاشتې یا کال دا شی چې کم چلیدلی هغه په امازان باندې ښه خرڅ کړي هغه به موږ داسې څنګه ګورو سمپل طریقه ده دلته به اوس ګوره دا آیټم خو دې الریډي خلاص کړی ده صحیح شوله لکه چې معمولي دا شی ونیسئ لاندې چې راکوشي ملګرو لاندې چې راکوشي انفارمیشن چې کم ځای وي هلته یې لیکلي ګوره دا انفارمیشن دی ډیټ اف فرست اویلیبিলিټي دا د 14 اگست 2019 تاریخ باندې چې کم ده دغه شی چې کم ده د امازان ته اډ شوی ده صحیح شوله نو دا ډیټ اف اویلیبিলিټي د ایسنس لاندې لیکلي ها کسٹمر ریویو دی دا بیسٹ سیلر رینک دی چې کم دا 3 د ان اټوماتیو موبایل کې ډیټا فرست اویلیبিলিټي پکې تاسو شای پسې وګورئ چې مانیفیکچر دی څوک دا برانډ کم دا پیکیجینګ ډایمنشن سایز څومره دا د ټول ارڅ دلته لیکلي ښه اوس بل چې کم دا زمونږ ملګرو څه شی ده minimum offer 25 دا خو تاسو ته ما الریډي وخل چې minimum offer 25 above as I mentioned دی کې به څومره نفر موجود وي 25 یا اضافه شلم کار کې شلم مشکل نه ده کنه چې شل نفر پکې موجود بیا هم صحیح ده لکه دلته چې اوس لاندې راشه دی کې څومره دي شل الریډي موجود دي شل نه چې بره 25 دیش 15 40 15 دا مطلب چې دا سامان دومره خلک خرڅوي صحیح شوله دلته به یا نیوي یا به آفر وي صحیح شوله د دوه شی تاسو ته پکې راځي ها په دې زمونږ دا چې کوم دا پوره ده په دې شرط باندې بل زمونږ اخیرنی شرط چې کوم ده کنه 14 نمبر چې کنه ناٹ ا ګلاس آیټم څه مطلب چې دا به هغه چې ګلاس هغه شان چې متیږي ماتېدل ولا آیټم بنوي ولې چې هغه کې بیا لږه مسله زیاته یې صحیح شوله ابا نوي لکه ګلاسونه ملاسونه هغه کوم رقم خیر تاسو ته زه دلته ولیکم فټافټ خو نور تاسو خپله په پیږئ چې ګلاس آیټم څه ته وایي مثال موږ دلته راځو amazon.arab امارات مثال دلته لیکو تی شم ګلاسې صحیح شوله مثال دا شی چې کوم مطلب شیشه ولا شیان چې کوم هغه نه بدل لري ګرځي صحیح شوله یا د ګلاسونو وغیرہ حالانکه دا خرڅي کې خو دې کې ریس زیات وي ریس دا مطلب چې خطر وي پکې مثال چې هغه شیان چې کوم متیږي نو هغه به چې لا معمولی کسٹمر ته مثال دې ځل متخصص پیک کړوي کسٹمر ته بدل د څنګه لري پوه شولې نو هغه شی به ماتو یا به کسٹمر نه ماتو هغه بیا تاسو سره لنجې منجې کې شی به تاسو واپس کوي نو بیا دې کې نقصان ټول ستا شولو ځکه ستا به خرچه شوی یا څه به دې شوي نو دې شیان نه چې کوم ده ډډه کوئ ملګرو ښه بل زمونږ چې کوم ده اخرنی شرط چې کوم ده ویټ رینج بټوین هاف اور 1 اور 2 4 5 kg از اوکې څه مطلب د دې ویټ د وزن چې کوم ده کنه هغه به څه شوي ملګرو که یو وړوکه پیس یا ټلیفون وغیرہ مثال دومره وزن مثال نیم کې په 25 ګرام 200 یا 300 یا 1 کیلو مطلب 5 کیلو په مانس کې چوي کوشش کوئ چې 1 کیلو نه کم وي خو که هغه آیټم چې بازار کې هغه ډیماند ډیر زیات وي هغه ګدا 15 کیلو هم څه مسله نشته صحیح شوله مطلب څه کوم یو آیټم هارت سین چې غته وای کنه لکه هغه ډیر تیز رواني په مارکیټ کې هغه کچرته 15 کیلو هغه وزن وي بیا تا باندې کم ده هغه چې کم ده بوجنه پریوځولي چې هغه تا هغه مرجن غټي هغه پیسې تا مثال لکه امازان تا باندې دومره چې څومره چارج کوي هغه باوجود هغه نه زیاته تا ګټه راځي صحیح شوله ځکه چې هغه هارت سیل مطلب زرو وزي نو دا دې باندې زمونږ کم ده پورا شو هغه تاسو د دې سایز به کوم ځای ته ګورئ سمپل مثال اوس ګوره تاسو آیټم کوم ځای کې ګورئ دا اوس آیټم د صحیح شوله مثال اوس دې به موږ ګورو مثال د ګلاس آیټم دې به موږ څه پته لګي چې دا 2 کیلو د کم ځای دا چې لاندې راشي هغه انفارمیشن د جماعت تاسو ته خودلی صحیح شوله دا ګوره پروډکټ انفارمیشن دا برانډ دا کوسوري د کثرت ماډل نمبر دومره دا بلیک دا پروډکشن کلر سم دا پروډکشن ډایمنشن دا د وزن دا شی وزن د مثال دروي 16-12 سانتي متر صحیح شوله څومره دا 1 کیلو ګرام دا صحیح شوله آیټم ویټ څومره دا 1 kg دلته لیکل دی الریډي صحیح شوله نو ټوټل سپیسیفیکیشن ارڅ د دې چې کم دی د لیکلي مکمل معلومات امازان نمبر هم دغه دا کسٹمر ریویو دومره دی بیسټ سیلر رینک دومره دا ډیټا فرست اویلیبিলিټي په 2 جون باندې دا چې کوم د امازان ته اډ شوی ده
نو دا ملګرو دا مهم دا و چې که په دې کرټیره زمونږ سامان پوره و دا چې کم ما دلته لیکلی دي نو هغه به مونږ آلو که نه وي بیا نه ها ایګورو چې کم ده دا په امازان کې چې کم ده دا یو ویب سایټ ده چې هغې باندې مونږ تاسو پروډکټ هانټینګ کوه شو دې باندې به زه باقاعده درته ویډیو جوړه کړم صحیح شوله ایکسټینشن نیډډ فار مینوال هانټینګ مثلا چې هغه مونږ تاسو مینوال هانټینګ کوو ها یو خو 999 میتھډ ده 999 میتھډ څه مطلب هغه به زه اوس تاسو ته وښیم ملګرو ټینشن به نه هلی صحیح شوله تاسو ته مې الریډي دې باره کې ویل دي د آنلاین سیلر ایډن دی خو ما تاسو ته وکړل صحیح شوله چې هغه به څنګه تاسو کوئ څنګه به تاسو ته پته لګي چېرې دا آیټم څومره ده دلته چې لاندې راشئ ګوره دې اوس دا مونږ کوو دا ګورو چېرې دی کې نوره څوک خلک شته نشته دې باندې چې څنګه وکړئ دلته اوس پته لګي چې دی کې بی ایس څومره دي بی ایم څومره دي امازان پکې څومره دي ګوره بی ایم څه مطلب فلفلمنټ بای امازان بالکل پکې زیرو ده یو پکې نشته بی والا شپږ ویشت نفره پکې دي امازان والا چې کم دي شپږ نفره مطلب د امازان چې خپل امازان خرڅوي شپږ زیه امازان په دې کې خرڅوي صحیح شوله ها اوس مونږ چې کم ده دغه 999 میټر باندې ګورو چې آیا څومره کوانټیټي د سره موجوده کوانټیټي با ګورو کنه ولې چې ایکسل شیټ کې به تاسو سره مهمه ده چې تاسو به دا کوانټیټي ګورئ چې دا کمیږي که زیاتیږي مطلب دا چې که چېرته آیټم کمېدو دا مطلب چې زیات خرڅېږي د دې سیل پرایس وغیره هر څه به روزانه شپږ ورځو پر به دا تاسو څه شی کوئ سیم ټو سیم دا شی به دې لپاره هغه جوړ کړئ لږ به دا شی غټ کړئ د به کلر ملر ورکړئ چې تاسو ته پته لګي مثال سور کلر ورکوئ دا به لږ غټوئ صحیح شوله چې تاسو ته پې پته بیا لګي نو دا دې وجې نه اوه هو 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 دا خو پکې مانه څه خبره چې پکې ایخوا لاړو شاید اوس که سرچ معمولي خو دې خوا کې ډایرکټ ته ګوره دا شړه د که چېرته مړي ونه کړی دي خدای دې ټرک ته ورلاندې کې خورم خو دې نه خو لږ ودرېږي داسې چې معمولي کې بیا ځي ښه د دې چې کوم ده دا به ته څه شی وکړي دا به تاسو الریډي غټ کړئ دا شیان به تاسو ته برابر وي انډیوالانو صحیح شوله سیم ټو سیم طریقه یې ده دې کې بی ایم څومره وي بی ایم والا ریټونه هر څه به تاسو ته دا شاید دا خپله تاسو خپله ترتیبوئ صحیح شوله نور خو دومره به انشاءالله ټوله پوهېږئ دا به روزانه ټریک کوئ هر ورځ به ګورئ چې څومره خرڅېږي څومره نه خرڅېږي څه ټایم خرڅېږي صحیح شوله یو ټایم به ورته مقرر کړئ نو دا به روزانه ګورئ صحیح شوله چې دا څومره خرڅېږي په دې کې څه آیټم دي کوم آیټمونه صحیح خرڅېږي کوم آیټم چې کم د هغې کې نه خرڅېږي دا به خاص صحیح سټډي کوئ او هر ټایم بیا به تاسو ته څه شي کې مینوال هانټینګ تاسو ته پته ولګي چې یاره مثال مینوال هانټینګ څنګه کېږي یو خو به تاسو انشاءالله په دې کې ډېره زیاته ترقي وشي او دویم نمبر چې کم ده دې کې به څه خبره چې بیا مزې کوئ صحیح شوله دا به ټول تاسو ته پته لګي بس څنګه تاسو ته پته ولګي یا لنډه مثال د دې چې کم ده کوانټیټي څه شولو دلته به راشئ کنټرول پلاس به ونیسئ ډایرکټ او انټر به ووایئ تاسو ته ښایي 231 دي نو دا به ګورئ چې دا کمیږي هلته که نه کمیږي روزانه به هغې ځنه کپي کوئ دلته بل شیټ ورته جوړوئ صحیح شوله شیټونه ورته دلته جوړوئ په ایکسل کې تاسو ته د دې پته لګي ها 999 میټر چې ما درته وښیلو 999 میټر به اوس موږ دا څنګه معلوموو صحیح شوله अब دا شی ګورو چې اوس مثال دغه آیټم ده صحیح شوله دلته موږ راځو اډ ټو کارټ کوو دا چې څنګه اډ ټو کارټ دلته موږ وکړلو نو اوس دغه شی چې کوم ده ملګری زموږ ځای ته راغلو اوس موږ پروسیډ ټو بای موږ یې خلو نه بعضې نفر سره دلته کارټ راځي که نه سی ای آر ټي او ما سره چې کوم ده دلته راځي ګوره د 29 بر وګوره دلته کارټ دې باندې څنګه کلیک وکړئ نو دغه شی ما سره راغلو صحیح شوله اوس دا به موږ څنګه معلوموو دا به دا شی معلوموو چې دا شی چې کوم ده همدغه شی ها د دې دا موږ ګوره هغه باندې پوه شو که نه زه اول مې اډ ټو کارټ ته وکړو بیا دلته راغلم بیا دا چې کوم دا کوانټیټي اوس دا یو ده اوس موږ ته څنګه پته لګي چې دا مثال زیات ده یا کم ده په دې باندې چې څنګه دلته کلیک وکړو یا کوانټیټي دلته یو شی کې پریمیر یو منټ دا شا چې کوم ده لږ هغه کوي ښه اوس مثال زه دا پکې ګورم 999 میټر باندې وګورو صحیح شوله 999 او دا به وګورو چې دا څومره پیسه دي ګوره 29 موږ سره 29 دانې دلته موجوده دي یا بل چې کوم ده ګوري صحیح شوله مثال اوس موږ دغه ګورو سیم ټو سیم ایزي طریقه ده اډ ټو کارټ ته به راشئ اډ ټو کارټ ته به راشئ
دا دلته جمع شولو صحیح شول ملګرو دلته رالو نو موږ کارډ ته راځو کارډ باندې څنګه رالو دلته وګوره کوانټیټي کې دلته چې راشئ 10 پلس دې باندې به کلیک وکړئ دلته 999 میتھډ سره ګورو 999 به ووایي او اپډیټ به کړي اوس دلته پته لګي چې دې سره څومره دې سره 10 دانې دي مطلب دا چې دا اف بی ای سیلر ده دې سره 10 دانې چې کم دي موجود دي صحیح شوله سمپل طریقه یادې ځنه کوای شئ دلته چې راشئ اورسن او اسډن چې کوم ده دې باندې تاسو پته لګي چې د سره څومره طریقې موجودې دي صحیح شوله ها ګوره دې کې کوم دي کنه 25 دانې اف بی ام دي 25 دانې اف بی ام ولا سره دي 10 دانې چې کوم ده امازون سره صحیح شوله امازون وګوره کوانټیټي څومره سره دي 10 دانې پرایس په جوړ کې 14 ها او د بل چې کوم ده زیرو پکې اف بی ای د اف بی پکې نشته ټول پکې چې کوم دي کنه امازون والا دی ښه سره اف بی ام نو دې نه ته پته لګي کوانټیټي څومره دی اوس 15 د دې سره لاسې شل او 15 څوکي کې 15 مطلب په پوه شولای نو دا دې نه تاسو ته پته لګي دا شی به مکمل کاپی کوي به څنګه هغه به ایزي تاسو څه شو کوي ایکسپورټ به دا مکمل دا شی چې کوم دا کلم دا ایکسپورټ شو دلته تاسو سره بل ځای کې رالو نو دا به روزانه په ډیلی له هغه سره چې کوم دا تاسو ګورئ چې دا څومره کمیږي نه کمیږي صحیح شوله کنټرول پلس او انټر دا سبا د مکمل کوانټیټي ټوټل کوانټیټي راشي 15 دانې دي اوس دا به ګوره چې دا روزانه کمیږي که نه کمیږي که کمیدو دی مطلب دا زیات خرڅېږي نو امید لرم ملګرو چې په دې باندې پوه شوی الله مو کامیاب لره خوشحاله اوسئ سبق ډېر زیات شولو نو نور الله فامان هاو ا بیوټیفول ټایم نو هغه خو تاسو ته الرډي پته ولګېده چې څه وو څه نه وو نو امید لرم چې په هغې ټول باندې تاسو پوه شوی الله مو خوشحاله لره کامیاب اوسئ یو جهان مننه بای ان بای